ارمان صاحب دنیا نه لاړی یوی وصیت کړو او بل نصیحت کړی. الله اکبر کبیر. واوري ښا وصیت یې څه کړو؟ الله وای د بیماری نه پس چې زما د څومره ژوند دی که نه چې دا زه افغانستان کې تیر کړم د خپلې کورنۍ سره. الله اکبر کبیره. او نصیحت یې څه وکړو؟ الله نصیحت یې دا وکړو چې خلکو په دنیا ګورې مه نازېږئ، د دنیا ځواني، د دنیا خوبصورتي، د دنیا عیش او عشرت او د دنیا خمار سترګې او د دنیا ښایسته ننګي او مخونه او ښایسته شونډې او ښایسته وجودو مفهوم دا دی چې دا به ډېر زر څه شي؟ الله د بیمارۍ او د کمزورۍ او د مرګ ښکار به شي. نو ارمان صاحب الله دې چې دا کم سخت دې تېرې کړې دې بدله الله په آخرت کې درکړي او ستاسو فیملی له په افغانستان کې دې ول الله صبر ورکړي. ګوره د یو سر درد باندې رالی که نه د یو کال ګناهونه دې الله معاف کوي. نو چې څومره زور دې واخېسته ارمان صاحب دومره به دې لویه درجې په آخرت کې. دا زه نه یم، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. الله په غم او په مصیبت او په بیماری چې کوم اجر الله ورکوي که نه الله. ارمان صاحب الله دې سخت سفر آسان کړه، الله دې د کور ټولو خلکو له صبر ورکړي او په صبر چې کوم بدله د الله دې الله درکړي. دوه نصیحت او وصیت. وصیت دا چې کم عمر زما پاتې دی دا په افغانستان کې درکم دا یې پوره نه شو الله. او نصیحت څه دی د ټولو خلکو دپاره چې د دنیا په عیش او عشرت او په ځوانۍ او په حسن څه دی په دې دوکه نه شي، دا ډېر زر ختمیږي. ارمان صاحب الله دې سخت سفر آسان کړه، دا کم سفر چې د شروع شو نه ختمېدونکی الله دې دا د خیر او د عافیت کړه.